بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د بیان موضوع ده ښځه به د خپل خاوند خدمت کوي. ښځه به د خپل خاوند خدمت کوي، هغه لره به جامې او سر وغیره وینځي، تیل به ورله لګوي، سر به ورله منګزوي او خوراک وغیره به ورله تیاروي او دغه شان د کور باقی خدمتونه به کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیبیانو به د هغې خدمت کولو. دې باره کې ګڼ روایت راغلي دي. عایشې رضی الله تعالی عنها به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر مبارک وینځلو. ان عائشة قالت كنت اغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما بعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر وینځلو په داسې حال کې چې زبا په حالت د حیض یعنی ماهوارۍ کوم. عائشې رضی الله تعالی عنها با د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر منګزولو. ان عائشة قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا حائض. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر منګزولو په داسې حال کې چې زبا د حیض یعنی ماهوارۍ کوم. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ با د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم جامې وینځلې. ان عائشة قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما بعد نبی صلی الله علیه وآله وسلم د جامو مبارکونه د جنابت منی وینځله، بیا به هغې واغوستلې، مانځله به ووتلو او یقینا د اوبو داغونه به د هغې په جامو. د دې مذکوره احادیثونه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیبیانو به د هغې خدمت کولو. دا حدیث بخاری راغلی دی. دا حدیث بخاری کې صفحه 55 کې راغلی دی. امام بخاری باب قائم کړی دی، باب عمل المرأة فی بیت زوجها. باب دی په بیان د ښځې د خدمت کولو په کور کې د خپل خاوند کې، د خپل خدمت کولو په کور د خپل خاوند کې. او بیا حدیث د علی رضی الله تعالی عنہ راوړی دی چې د هغې ترجمه دا ده. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې یقینا فاطمه رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې د شکایت کولو د پاره حاضر شوه چې د میچن کولو د وجنه د هغې لاسونه څومره تکلیفو، د وجنه د هغې په لاسونو څومره تکلیفو. او هغه ته پته وه چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم لا غلامان راغلي دي، خو د نبی صلی الله علیه و وسلم سره ملاقات ونه شو. د دې وجې نه یې عایشې رضی الله تعالی عنها ته د هغې تذکره وکړه. کله چې هغې راغلل نو عایشې رضی الله تعالی عنها ورته د هغې تذکره وکړه. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي بیا نبی صلی الله علیه وسلم من کرا د یعنی د شپې راغې. په دغه وخت کې من په بسترو ملاستو
موږ د پاسېدو اراده وکړه. هغه یې وفرمایل په خپلو ځایونو پاتې شئ، یعنی پاسئ ما. نو نبی صلی الله علیه وسلم زما او د هغې فاطمې یعنی په میاس کې کېناستو. ما د هغې د خپو مبارکو یخوالی په خپله خېټه محسوس کړو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا زه دواړه ته د هغه څه نه غوره څیز سره خبرداری درنه کړم چې تاسو یې مانه غواړئ. کله چې تاسو خپلې بسترې ته راشئ او 33 پیرې او 33 کرته سبحان الله، 33 کرته الحمدلله او 33 کرته الله اکبر وای، دا به تاسو د پاره د غلام او د وینځ نه غوره او بهتره وي. نو دغه شان تاسو ګورئ را روان حدیث کې اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنهما اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها بعد خپل خاون څومره خدمت کولو چې داغه ترجمه دادا. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ما سره وعده وکړو چې دا هغه سره په مخ د ځمکه د اوبو راوړونکي اوښ او د اس نه علاوه سمال نه غلام هیڅ څیز نه و. ما بعد هغه استا غیا اچولا او اوبو کولو به مې پوقه به مې ګنډله، اوړه به مې اغږل. ما به ښې ډوډۍ نشوي پخولی، د انصارو څه جنکو به زما ډوډۍ پخولې. دا ډېرې رښتینې زنانه وې او ما به په خپل سر باندې د زبیر رضی الله تعالی عنہ د ځمکې نه د کجورو اډوکي راوړل چې کومه ځمکه ورله نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورکړې وه او هغه ځمکه زما نه 2 میله لرې وه. یو ورځ زه راتلم او هډوکي زما په سر باندې وو چې په لاره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شوم او د هغې سره څه انصار کسان هم وو چې زه یې راووتلم. بیا یې وفرمیل اخ د اوښ کېنولو آواز، یعنی دا د اوښ کېنولو آواز دی. هغې وغوښتل چې ما ځان سره په خپلې سوارلۍ شاته سوره کړي، لیکن ما لا شرم راتلو چې د سړو سره سفر وکړم. او زبیر رضی الله تعالی عنہ رایاد شو او د هغه غیرت هم رایاد شو او هغه ډېر غیرتي سړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پوه شو چې زه شرمېږم او هغه روان شو. بیا زه زبیر رضی الله تعالی عنہ لراغلم. ما ورته وویل ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاو شو او زما په سر باندې د کجورو هډوکي وو او د هغې سره څه صحابه هم وو. نو هغې خپله سورلۍ کېنوله چې ما هم ځان سره سوره کړي، لیکن مالا شرم راغی او ستا غیرت هم رایاد شو. په دې باندې هغه وویل قسم په الله تعالی ستاسو دا هډوکي راوړل په ما باندې ډېر سخت دي او هغې سره په سورلۍ باندې د سورېدو نه د دې نه پاس ماته زما والد ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یو غلام راولېږلو. هغه به د اس ټول کار کولو
او زه بې فکرم، یعنی د غلام پر رالېږلو سره زه داسې بې فکره شوم لکه چې خپل والد آزاده کړم. دغه شان یو بل حدیث کې راځي چې د هغې ترجمه دا ده. د حسین بن محسن نه روایت دی، یقینا هغه د ترور د پلار خور د نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د سوسیز او حاجت دپاره حاضر شوه. نو نبی صلی الله علیه وسلم ترې تپوس وکړو آیا ته واده شوې؟ هغه وویل جی او. هغه ورته وویل ستا د خپل خاوند سره سلوک رویا څنګه دی؟ هغه وویل زه خپل پوره کوشش کوم چې د هغه خدمت کې څه کمی پرې نه ږدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل نو ته وګوره چې ستا د خاوند په نزد ستا څه مقام دی، یعنی ستا د هغه سره څه رویه ده. یقینا هغه ستا جنت هم دی او جهنم هم. اوله اهمه تنبیه، آیا دا خدمات خپل خاوند په دې ښځه باندې واجب دی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي په دې مسله کې د علماء اختلاف دی چې آیا په ښځه باندې دا لازم دی چې د خپل خاوند بستره غوړول، خوراک څښاک تیارول، ډوډۍ پخول، وړه اغږل او د هغه غلامانو او څاروو لره د خوراک انتظام کول، یعنی څاروو ته ګیا او اوبه اچول. بعض علما فرمایي خدمت پرې واجب نه دی، خو دا قول ضعیف او کمزور دی. صحیح خبره دا ده چې په ښځه باندې د خپل خاوند خدمات واجب دی، ځکه د قرآن کریم د تعلیم مطابق دا خاوند د هغې سردار او مشر دی. لکه الله تعالی فرمایي الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. نارینه حاکمان یعنی مشران دي په زنانو باندې په سبب دي چې غوړوالی ورکړی دی الله تعالی بعضو د دوی لره په بعضو باندې، او په دې چې خرج کوي مالونه خپل په زنانو باندې. او دا بیبي د خپل خاوند سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق کې دي ده. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغې ترجمه دا ده. سلیمان بن عمر بن الاحوص رضی الله تعالی عنہ فرمایي موږ ته زما والد دا حدیث بیان کړی دی چې یقینا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حجت الوداع کې ته حاضر شوی وو. نو هغه نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی حمدونه وویله او دغه واضح وکړو. حدیث کې واقعه ذکر کړه، ویل خبردار زنانو سره خیرخواهي وکړئ، پس یقینا دا زنانه تاسو سره قیدیان دي او په قیدی او غلام باندې خدمت کول دي، او هم دغه نیکی ده. بیا په دې بعض وایي معمولی خدمت پرې واجب دی، بعض وایي په ښې طریقې سره پرې خدمات واجب دی، او هم دغه صحیح خبره ده. اسود بن یزید فرمایي ما د ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها تپوس وکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم با خپل کور کې څه کول؟ هغه فرمایل هغه به د خپلو کوردانو سره په خدمت کې مشغولو، چې کله به اذان واوریدلو نو بیا به وتلو. الله تعالی دې موږ لا په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.